سوره بنی اسرائیل هغه شروع په هغه کې ذکر شیو چې باغې کې خلاصه او دا ذکر شي وا او بیا دا غي نرستا واقعات اسراء ذکر کېدا نو بیا واقعات دغه ته رسیدلی وا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او جبرئیل امین هغه بیت المقدس ته ورسیدل او التی د انبیاء امامت وکړو او امام الانبیاء لقب ورته ورکړی شو نو چې کله الته ورسیدل نو هغه ځای کې دغه مقامو چې ابراهیم علیه جبرئیل امین او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغلته کې علماء یو خبره ذکر کړی دا وای کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامتي وکړه او راووتلو نو دوی وی راځي چې د یو بل سره تعارف وکړو او د یو بل پیژنګلو وکړو خو علما ذکر کوي دلته دوه قسم روایتونه دي بعضی وی چې دا د اسمان د لونه رسته شوی دا او بعضی وی چې دا د اسمان دراتلونه مخکې شوی دا نو صحیح قول علما ذکر کوي چې دا د اسمان دراتلونه رسته دغه واقعه راغلی دا یا مخکې شوی دا دوانه وجه کې دیش بهر حال دوی دیوبل سره تعارف کو د نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام پاسه پل تعارف وکړو چې ذا آدم یم او دا اولاد دا بچی زما دي او نوح علیہ الصلوۃ والسلام پاسه د ذات مثانیم عیسی علیہ السلام ضروح الله یم دغه شانتی تعارف شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زخو یتیم چې پیدا شوم پلار مې وفات شو شپو کال عمر کې مې مور وفات شو نکمه د لسو دولس کالو کې وفات شو نو دغه شانتی تذکره وکړه نو دغه لګي دوی تعارف شروع کو موسی علیہ الصلوۃ والسلام پاسه او وی جذب بنی اسرائیل تر علی گله شو ما بنی اسرائیل ته نجات ملاو شو فرعون هلاک شو او زما قوم چې دا په حق لار باندې او د حق فیصله سره وا داود علیہ السلام باندې دوی ماته الله پاک زبور را کړو ماته وس پر نرم کړی وا دا غرونه او مرغۍ دا زما تابع وي او د حکمت فیصله را تر کړی وا پستل خطاب دا شانتی سلیمان علیہ السلام پاسه وی الله زما هوا تابع کړی وا شیطانان او د هر سا د زما تابع کړو مرغان او دا ټول لخر هر څه زما تابع انسانان جنات دا هر څه زما تابع شیو مرغۍ جنگلات اوبا او الله ما د داسې بادشاہي را کړو چې زمانه رسول بادشاہي بل چاله نه ورګي دغه شانتی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پاسید چې زه روح الله يم
د کلمې په کون سره پیدا شوم د آدم علیه السلام هغه د خاورو نه پیدا شوی دی او زه د کلمې د کون نه پیدا شوم او ما ته الله پاک کتاب راکړی حکمت راکړی تورات انجیل راته راکړی او مالی معجزات راکړو چې به کوم سړي برګې او هغه مې روغو ړاندوله چې کوم د چا سترګې ړندې وي هغه مې روغولې په حکم د الله پاک دغه شانتی نبی علیہ السلام پاسید ویزه رحمت للعالمین یم کافت للناس نذیر او بشیر یما دیو علاقه او دیو کلی د پاره نیم بلکې د ټول عالم د پاره د شمال او جنوب د پاره نیم بلکې د تمام انسانیت د پاره یوازې د عرب او د عجم د ټول خلکو د پاره راغلم او ماته یو بهترین امت راکړی شوی دی چې هغه کنتم خیر امه اخرجت للناس چې خلق د تیرونه رڼا ته راوباسي او امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي او ما د داسې امت راکړی شوی دی د ټول نه اخر راغلی اول به جنت ته داخلیږي او دغه شانتې زما زړه هغه کلاو شوی دی زما ذکر اوچت دی ما د فتوحات راکړی شوي دي او زه خاتم النبیین یم زه آخري پیغمبر یم پتاسو پسې وروسته نور انبیا راغلیو بلکې زمانه وروسته انبیا نه دي راغلي نو ابراهیم علیه السلام پاسید او وی فرمایل چې دی نبی علیه السلام د فضیلت پتاسو باندې په دې خبره ملاو دی چې دی آخري پیغمبر دی د دې نه وروسته بل پیغمبر نشته او دا خاتم النبیین دی بلکې آخري پیغمبر دی نو د فضیلت او غرواله په دې باندې تاسو ته ملاو دی بیا علما ذکر کوي چې کله راوتلو له مسجد اقصی نه نو دغلته کې ورته سلور پیالې پیش کړل شوې بعض روایتو کې یو راځي بعض کې دوه راځي درې راځي سلور تطبیق داسې دی بس سلور پیالې یو کې شراب ول بلکې وبې په بل کې ګبینو په بل کې پیول نبی علیہ السلام دی په دې کې ځان له خوخ کرا واخله نبی علیہ السلام پي را واغستل جبرئیل امین ورته وی تا ځان له فطرت واغستو که شراب دی اغستلې ول دا ستا امت د ټول گمراه شي ول کو بده اغست وی دا ټول خلک په دې وبو کې هلاک شي ول او پي دا په خوب کې لیدل دا چال ورکول لچانا غستل ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل چې ما خوب ولید ما د پي راکړه شول دومره موسکل چې زما د نکون جاری شول نو زما د نبوت دا په ټول دنیا ته رسی او مجموعي طور باندې زما دا علم دا عمر رضی الله تعالی عنہ ته منتقل شي ځکه نبی علیہ السلام فرمایلو لکان بعد نبیا لکان عمر که زمانه وروسته بل څوک نبی وي عمر به نبی نو دغه شان دی پي لیدل یا پي په بل څه راغستل دا علم دی دې ته علم ویل کېږي نو د دې وجنا دغه نبی علیہ السلام پي واغستل او په شاتو کې ګوته ککړه کړه او ګوته به کې واله او هغه وسټله جبرئیل امین ورته وی چې ځان د پاره د فطرت خوخ کو او ځان د پاره د شفا واغستا بیا د دې زینا د نبی علیہ السلام تک هغه اسمانون ته بعض روایتو کې راځي چې دغه زینا سیرت د ابن کثیر هغه ذکر کړي ابو سعید خضری روایت نقل کړي دی چې نبی علیہ السلام کله د بیت المقدس داغه د تقریب نه فارغ شو نو بیا یو معراج اندر پای راوړل شو چې داسې خوبصورت وا چې وای ما چرته نه ولیدلې او هغه اندر پای وا وای چې کله د مړونه روح واغستل شي وای دغه روح په دی باندې بر اسمانون د سکیږي هغه زی او دا هغه اندر پایوا چې دا د زبرجد نه جوړ شوی وای زګه زبرجد دا بزمګه باندې نه او دا په دې باندې چاندي او سونه لګول شي وا او دا له جنت فردوس نه راوړل شي وا او په دې کې زې په زې موتیان او ملغلری پیلې شي وي
او خی او ګس طرف ته پرشتي روانې وي په حقیقت باندې الله پوه دی زمنګ ایمان دی چې دا یو لیفټ دی لکه د دې زماني تعبیر به مونږ وکړو چې بس اوس چې دا سړی هسپتالونو ته لاړ شي یا د غټو پلازو ته لاړ شي په هغې کې یو لیفټ دی بس د یو چت نه لسم چت ته پکې خېږي بخاري روایت کې ورسره داسې هم راځي چې دا براق باندې سور کړی شوی او اسمانونو ته بولی شوی نو دغه روایت او یا د اندربایي دا دواړه روایتونه دي علما وایي چې په دې براق ناست او په دې اندربایي باندې ختلی نو دا خو ورته نور اعزاز او نور ایوارډ میلاو شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا براق چې وای دا د خرنا دنګ او د دې خچر او د دینا لکمو سپین رنگیو او یو قدم به کې خودو چې د کمزه پورې به نظر رسیدو وی جبرئیل امین ما ته وی چې بدی سور شه تر دې چې زه سور شم اسمانونو ته ورسیدم اول اسمان ته چې ورسیدم نو جبرئیل امین आवाज وکړو چې دروازه کولا وک نو د دې نه معلومیږي چې بره د اسمانونو چې دا کولاونه نه بلکې بدی کې ګیټونه لګېدل دي هغه څه بتا سو اورېدلی وی د یو پیر صاحب هغه مرید مړ شو نو لوی ځوان هغه موري په سراله وی چې پیر صاحب ته خدل تنازه خو هغه مرید نه دی روح هغه ستېشر او تللی دی وی لوی ځوان منډ کړ او درې اسمان ته ورسېد او اسرائیل راټینګ کو هغه سره به دی روح تیلې کې روحونه هغه تر واغ سره واپس راغی بیا تیلې تس نش کړو یو سګول اور کو واپس راغی نو دې درې اسمان ته څنګه دودل ته واقع کې راځي چې به د اسمانونو کې ګیټونه لګېدل دي وی کله جبرئیل امین आवाज وکوي پرشتي دنه आवाज وشو چې څوک هغه جبرئیل امین وی څوک د سره دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تبسلی گله شی وی آو نو بیا ورته دروازه کولا وکړه ندینه معلومیږي په حدیثو کې چې بره د اسمانونو کې سړي دا ګیټونه لګېدل دي او د ټول نه تیز سورلی چې دا هغه د بجلی دا چې څنګه سړی دلته او په ګریډ کې هلته اسیس کده کې جو ټول بس تیار شي چې هلته اسیس په سکند کې چت کې جو هغه ټوله راڼه شي نو په دې اسمان کې 1500 بیا دومره رفتار دی چې بیا په بره باندې تللی بیا بر اسمان ته داخلېدلی د یو بل اسمان په منځ کې دومره رفتار دی دا نه چې بس د یو نه بل ته واخلي او ګیټ کولاو شو نه دومره رفتار 1500 کاله او هغې رفتار څومره علماو ذکر کړی د بجلی د رفتار په شان دی چې بجلي رفتار څومره دی بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنده شو یو بابا ناسو آدم علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل امین تپوس وکوي دا څوک دی وی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې تپوس وکوي دا څوک دی وی دا نبی علیہ السلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام ورته بخیر علی وی خوشامدید ورته وی او نیک بچی بخیر علی او نیک نبی بخیر علی او التا وقت رسول د آدم علیہ الصلوۃ والسلام خی طرف ته سکسان ول او دغه طرف ته د خوشاله او دغه طرف والهم خوشاله ول ګس طرف ته سکسان ول هغه خپول چې کله هغه طرف ته کتل کېدل وې دی به هم خپ کېدو وی تاسو کو نبی علیہ السلام چې دا سوق دی وی دا هغه خلق دی خی طرف ته چې دوی ته په خیلاس باندې عمل نامې ملاويږي او جنت ته داخليږي الله دې موږ ټول مسلمانان دا غین وګرځي او دې ګس طرف ته هغه خلق دی چې دوی ته عمل نامه په ګس لاس ملاويږي او بیا یو بل روایت کې دی چې د ریخی طرف د یو خوشبو راتله نو تپوس ما وکړو جبرئیل امین نبی علیہ السلام وایي چې دا خوشبو ولې راځي وی چې دا جنتیان د جنت طرف نه کړکۍ کولاوه شي او خوشبو د هغې نه راځي او بیا د ګس طرف د بدبو راتلو تپوس ما وکړو جبرئیل امین نه چې دا بدبو ولې راځي وی چې د جهنم د طرف نه کړکۍ د کولاوه شي او د هغې نه بدبو راځي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آدم علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات وکړو او پس د هغې نه بیا دویم طرف اسمان ته روان شول ان شاء الله بیا سبحانه ووایو اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم